السلام علیکم ملګرو. په برق اپلیکیشن کې به تاسو رجسټریشن څنګه کوئ، ځان ته به نوی اکاونټ څنګه جوړوئ، نو دا طریقه درته په دې ویډیو کې ښیم. برق اپلیکیشن یو ډیر زبردست اپلیکیشن دی چې تاسو د سعودي عرب نه پاکستان ته په ډیر آسان باندې پیسې لیږلی شئ بغیر د ټیکس نه. تاسو ایزي پیسې ته او جیس کیش ته او هر بینک ته تاسو ته پیسې لیږلی شئ بغیر د ټیکس نه، چې تاسو نه به یو روپۍ ټیکس نه کټ کړي. نو دغه طریقه درته په دې ویډیو کې ښیم چې تاسو به په دې کې نوی اکاونټ څنګه جوړوئ. زه د موبایل سکرین ته دا طریقه درته ښیم، ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې پوه. برق اپلیکیشن کې به تاسو ځان ته اکاونټ څنګه جوړوئ، نو دا برق اپلیکیشن به د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ، په دې به بیا کلیک کړئ. دا به ستاسو سره داسې لږ لوډینګ کې کولو به چې دلته به تاسو د خپل موبایل نمبر ورکړئ، په دې کې به د خپل موبایل نمبر ولیکئ او بیا به په دې لاندې کنټینیو باندې کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ نو د دې نه بعد به ستاسو موبایل ته کوډ راځي. هغه کوډ چې دی هغه به تاسو په دې کې ولیکئ. دغه کوډ چې تاسو په دې کې ولیکئ نو د دې نه بعد به بیا ستاسو سره ستاسو دا اکاونټ کولی شي. دا کوډ چې تاسو دلته ولیکئ نو دا اکاونټ به ستاسو سره داسې کولی شي. په دې طریقه کې چې تاسو سره دا اکاونټ کولی شي نو تاسو به په دې انټرنیشنل ټرانسفر باندې کلیک کړئ. په دې انټرنیشنل ټرانسفر په دې چې تاسو کلیک کړئ نو دلته به ستاسو سره نفاذ ویریفیکیشن غواړي، نو دلته به تاسو په دې باندې کلیک کړئ او دلته به د خپل اقامي نمبر او لاندې ډیټ اف برث دا به په دې کې ولیکئ. دلته به د اقامي نمبر ولیکئ، لاندې ډیټ اف برث دا ما ولیکه په دې کې، او بیا په دې کنټینیو باندې کلیک کړئ. په دې کنټینیو باندې به کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کو انیبل لوکیشن، نو په دې کې به خپل لوکیشن چې دی هغه به ځان سره کولو کوئ، ټرن آن به کوئ. اوس به ستاسو سره کوم لوکیشن دی هغه به ستاسو سره کولی شي. د دې نه بعد به دلته تاسو ځان له شپږو انچي والا پاسورډ جوړ کړئ، هغه به ورکړئ چې تاسو ته بیا یاد وي. نو هغه پاسورډ چې دلته تاسو ولیکو الاو باندې به کلیک کړئ. بیا دلته به الاو کوئ. دلته به تاسو کوم پاسورډ چې لمبې ورکړلی هغه پاسورډ به دلته بیا تاسو ولیکئ. هغه پاسورډ به دلته ورکړئ کوم پاسورډ چې تاسو لمبې ځان ته خوښ کړلی. د هغې نه بعد به تاسو سره نفاذ ویریفیکیشن راسي، نفاذ په ځان سره کولو کوئ او دا کنټینیو باندې به کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کوئ دلته چې تاسو له کومه انسا درکړه نو هغه به تاسو نفاذ کولو کوئ، په هغې کې به دا انسا ووایئ د ځان سره، داسې اکسپټ به کوئ، پروسس به کوئ او د هغې نه بعد به بیا تاسو ته چې کوم انسا هلته په هغې کې درکړې ده نو هغه به دلته تاسو سلیکټ کړئ، او بیا چې ستاسو د نفاذ څه کوډ دی هغه کوډ به نفاذ له ورکړئ. د هغې نه بعد به تاسو بیا تصویر واخلئ د ځان نه. تصویر ویریفیکیشن چې ستاسو وشو نو بیا به واپس لاړ شئ د برق هغه اکاونټ ته، پروګرام ته. دلته ستاسو د نفاذ ویریفیکیشن چې دا سکسسفل شو، د دې نه بعد دا ستاسو اکاونټ تاسو کولی شو. بیا په دې انټرنیشنل ټرانسفر باندې تاسو کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کړئ دلته کمپلیټ په دې به کلیک کړئ. په دې چې تاسو کلیک کړئ دلته به کوم لوکیشن چې دی هغه به ځان سره کولو کوئ. د دې نه بعد به ستاسو اکاونټ جوړ شو. بعد تاسو ته ریال 0 ریال پکې تاسو ته ښایي، نو داسې ستاسو اکاونټ په دې طریقه باندې دا جوړ شو. نو د دې نه به بیا تاسو پیسې څنګه لیږئ نو هغه به تاسو ته په دې بله ویډیو کې هغه طریقه وښیم. په دې طریقه به تاسو ځان ته د خپل برق اکاونټ جوړ کړئ او د هغې نه بعد به تاسو په دې کې بیا پیسې څنګه ایډ کوئ د کارډ نه، نو هغه طریقه به راته په دې بله ویډیو کې وښیم.